ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالنګ کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته وې څوکې؟ وې صاحب زه اوښانو والا یم، اوښ رانه ورک شوی. بادشاہ ورته وې چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی، دلته بنی آدم نشي راتلی، نو پاس په کوټه اوښ د کوم ځای نه راغی؟ اوښانو والا ورته وې چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوښ نشي راتلی. وې دا دلته سړی نشي راتلی. ویل نو که دلته اوښ نشي راتلی او ناممکنه ده، نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کې چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاوي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا و. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سهار چې دربار ته راغی ناست دی، وزیران مزیران ورسره ناست دي. او ما سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و، سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی، زوړ غوندې پټکی والی دی او ملا یې تړلې ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی، غوی لټوم. وی دا د بادشاه دفتر دی، دربار دی، دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد، هغه وی علیه دننه یې راولئ، دا څوک دی؟ سپایانو ونیوه، دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی رانه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاه دربار دی. نو سړی ورته وی چې د سره من غواړم څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک وي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به وي. وی تا څنګه ووایي چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سره هم دې ته وایي چې زور مسافر ته لاړ شي او نوی ولره. نیکه دې لاړو، پلار دې راغی، پلار دې لاړو، ته رالې، ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي، بل به ول راشي. بادشاه یو بیړه یې غرق، دربار یې په ځای پرېښو، لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده، چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہی نشه په دماغ کې وه چې وینځه څنګه د بادشاه په پالنګ کې سملاسته. نو لخته یې راواغسته او یو څو لختې یې ووهله چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاه په پالنګ کې کېناست او سملاسته اوده یې. وینځه چې راپاڅېده نو ډېر یې وجړل، بیا یې ډېر وخندل. ده د لاس نه ونیوه چې دا وخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې، نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاہ پریدا بس تا خپل کارو کو، ما خپلو کو، څه تپوسونه کوي؟ ویل نه پریدم دې نه. او دې جړل ولې؟ ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم نو ما وجړل. او ویل دا ودې خندل ولې؟ ویلې ومې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې، مزه مې واغسته، زړه مې خوشحال شو، نو مې خندل. ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه. ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو، نو ما خو دومره لختې وخوړې. یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چې هغه به څومره لختې. د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام به هم ګورې چې دوی به لختې څومره وړي.